اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د تغبې اوسیدونکی ما هر بچی پیژنیم. ما د ډي پي او صاحب ته دا درخواست ورکړ، ډي پي او هم د درخواست کوي، سیشن پې درخواست وکړ. دوی ما ته چې دا درخواست د ډي آر سي کې ورکړه، چې ما ډي آر سي کې درخواست ورکړ. نن دویمه ورځ ده او ما سره انصاف نه کېږي چې ما ورکړ. د ډي آر سي والا زما مېرنی رور راوغوښته خپل منځ کې روغ وکړي. نو زما کوم انصاف وکړه دغه هغه ډسمس کړه. زه ته خپل حصه نه غواړم. زما د پلار ته پکار دي چې زما مور ته حصه ورکړي. زه ته نه غواړم زما مور ته حصه ورکړي. زما مور د شوګر مرض دی، زما معده کې زخم دی، زما د غلې د نور بیماري مې ده او ما څه انصاف ونه شو. زه د وزیر اعلی محمود خان نه، امپیګانو نه، امیګانو نه ما څه د انصاف وشو. ما 30 کال په پریس کلب کې وشو. ما به د هر چا فریاد اورېده. نن ما خپل فریاد زه نن خپل فریاد کوم. 30 کال مې په دفتر کې وشو. ما به د خلکو فریاد اورېده. زه نن خپل فریاد کوم چې ما سره د انصاف وشي. زه ډسپیوټ اپیل کوم. زه وزیر اعلی محمود خان ته وایم، زه عمران خان ته وایم چې خیر ما سره انصاف وشي. په دې تاڼه کې ما سره ډېر بې انصافي وشوه. زه په قرآن شریف لاس ږدم، زه په اودس کې چې ما سره ډېره بې انصافي زما د مخه وشوه. مور مې پکې وژړله، ما پکې وژړل، زما بچو وژړله، په موږ پکې نظامونه ولګېدل. ما ته مېرنی ورور تا ته زه 3 میاشتې فرض کور جوړوم. زما په دسوا کې ځمکه ده، په منګورې کې ځمکه ده، کوچي مارکیټ دی، سوپر مارکیټ دی، په هر ځای کې دی. زه د تخبې د اول نمبر مالدار زه یم. زه د ترونو د لاسه، د پلار د لاسه په هر ځای کې زه سوال کوم. زکاتونو پسې ګرځم، په دکاندارانو پسې ګرځم چې ما له سره راکړي، بچي را په غاړه دي. خو نن چې ما تاڼه کې څومره بې انصافي وشوه، زه یم خدای پاکه دا تاڼه نه ده، په دې تاڼه نه خدای پاک بمباري راوغورځوي. ځکه چې زما د زړه د ډي آر سي والا زما د زړه ته ونه کتل. که دوی زما زړه ته کتلی وې، زما په حق کې به فیصله دوی کړې وې چې زما مېرني ورونه دي، هغوی سره پیسې دي او ما سره نشته. نو د هغوی په حق کې فیصله وشوه. وته 3 میاشتې پس دې ته زه مېرنی ورور مې 3 میاشتې پس به زه دې ته کور جوړوم. ما ته کور مور نه جوړوي، دا څه ډرامه ده. دوی ما ته دکان نه راکوي، دوی به ما له کور څه جوړ کړي. یو سوپر مارکیټ دی 3 چتره، بل 80 لکه روپۍ باندې بل جوړ کور خرڅ کړم. بل د تصدي پاټک سره 15 جریبه ځمکه راکړي، 20 کمرې دي، او بل په مزراباد کې ځای دی او دا پراپرټي. ما سره هېڅ هم نشته، ما سره یو الله دی را سره. بس ما سره مور راغلی او مور مې په ډي آر سي کې وژړل. مور مې په ډي آر سي کې وژړل او بشیر راپاسه پر زما مېرنی ورور ته راشه راپاسه. او وزیر صاحب وکیل یې راوستی و او وکیل نه و، خدای خبر شي چې کوم نه زمیندار یې راچت کړی و. او ما سره د انصاف بیا وشي. که ما سره انصاف نه کېږي، قسم درته خورم لا اله الا الله محمد رسول کریمه مردره به دې چوک کې زه خودکشي کوم، ځان سوځوم او په ځان باندې خاورو تیل اړوم. که ما سره انصاف ونه شو، دا دې وګورئ، دې باندې ډي پي او د صفت دی، دې باندې ډي آی جي د صفت دی، په خپله وګورئ. ما سره انصاف نه کېږي، ما ته پته چې ما سره انصاف نه کېږي. زما په تغبې کې دا سړی ما بې عزته کوي. زه چې چا پسې ځم زکات پیسو پسې، و زه مړه ورک شه، ته د تغبې مالدار یې، زه ورک شه، ته د تغبې مالدار یې. زه په ټول عمر زکاتونو پسې ګرځم، چې ما سره کې انصاف نه کېږي. زه وزیر اعلی په سبا پېښور ته ځم، هغې ته هم درخواست ښیم. زه د پوځیانو عدالت ته هم ځم چې ما سره انصاف وشي. په تغبې کې ما سره انصاف نه کېږي. زما 30 کاله په پریس کلب کې وشو. زما یو روپۍ په تنخواه نشته، په پریس کلب کې زما تنخواه نشته. به یو بل نه مې غوښتې، چا به 100 راکولې، چا به 50 راکولې، او دوی به ویلې چې دې موضوع ته موږ تنخواه ورکوو. زه بیا هم په قرآن شریف لاس ږدم هغوی سره چې زما 1 روپۍ یو تنخواه مې هم نه وه. یو بل دفتر کې یو بل نه مې سوال کوو چې یاره د دې زوړ کیس دی هغه راسپارو. نو زما مور ورپسې قرآن شریف پریس کلب ته ویوړه، دې خبرو کې ته مه راځه، هغه خبره ختمه شوې ده. زما کوم تر زامن دي هغوی رانغلل، چې کوم ماشومان چې دا کړي هغوی رانغلل، هغوی ویل موږ نه درځو، موږ بخلې ده، زما ښځه ده ویله موږ بخلې ده، موږ نه درځو. بیا ما سره انصاف ونه شو. ما ته میاشت کې کور جوړ کړي، یو میاشت کې کور، او ما ته خپل دکانونه حواله کړي. ځکه چې څه ما لیکلي منګورې کې 40 کروڑ روپۍ ځمکه ده، په مزراباد کې ځمکه ده، 20 کمرې دي هلته. دې کې زه په کرۍ په کور کې اوسېږم. بس انصاف به دې نه کېږي
چې زما تر زامن دي هغه د خلکو له پیسې ورکوي او خبره ختموي دا نن چې ما سره انصاف ونه شو په دې تاڼه کې حساب پیسې مخکې شوې ما د پلار نوم دغه دی بزاز او ستا نیکه م پېژني هغوی م پېژني په تقبې کې په تقبې کې څښا مالدار په شا زموږ کسان نشته تقبې کې موږ ټول جان پېچان مې شکر شته او موږ سره انصاف نه کېږي زه بیا وایم چې زما مور ته خپل حق حواله کړي وره کې خوځخېله کې د 40 کروڑ روپو ځمکه را په خپله مرته راشئ ګاډی وکړئ لاړ شئ په خوځخېله کې 40 کروڑ روپو ځمکه را په مزدور آباد کې ځمکه را او په د زوړ کور دی د کوچیانو ډاکې په 70 لک باندې هغه خرڅ کړ سوپر مارکیټ ته ځي هغه درې چته جوړ شو ما ته ورونه وایي چې نه در کوم یو دوکان هم نه در کوم خو زه پلار ته ویم خیر که مال یې مه راکوه زما مور له ورکړه خپل ښځې له ورکړه مال یې مه راکوه زما ښځې له خپل حصه ورکړه ما سره راپاسئ ما پرون معذورات هم تلیفون وکړه معذورانو ته چې ته د تاجرانو صدر یې خیر زما په حق کې زما ترونو سره کښېنه هغه एकदम موبایل کټ کړه مالدار سړي شو غریبانان سړي شو کوم نه ودرېږي انشاءالله تعالی ما سره الله دی ما په الله باندې بروسه دی ما په الله باندې یقین دی چې ما نه ډیپو صاحب ته دستخط کړی ما نه ډي آی جي دستخط کړی دی انشاءالله زه به سپین باز ګرځم زه به د اوس د انصاف دروازې ډبوم چې ما څه ونه شو بس الله دې اوس علمه شي بس زما ترور ته زما پلار ته ټول هغو سره خدای پاک موږ ته علمه شي بس ما سره ډېر ظلم وشو ډېر زیاتی وشو دا مازدیګر بانک وایي ما 10 کال په دفتر کې وشو په پرسلب کې 10 کاله ما له عزت به راځي زما په حق کې به فیصله کوي هغه چې چا سره پیسې د هغوی په حق کې فیصله وکړه ما سره نه کېږي زه د میرګو په بیمار یم ټکرار ګولۍ خو بیمار یم ما سره انصاف نه کېږي زما د ترونو ته پکار شي چې ما سره انصاف وکړي خپل دو دوکان دې راکړي یو دوکان دې راکړي خیر دی